ستاسو سره چې د موبایل کم سیم دی نو دغه سیم بندېدی هم شي او د پی ټي اې د طرفه چې دی دا بندېدی شي ځکه د هغو د طرفه څه معلومات راغلي دي د دې نه مخکې هم هغو دا ورکړو یو 2 کاله مخکې نو هغه قانون چې دی جوړ شوی دی نو د ځینې کسانو سیم کارت بند شي او هغه نمبر چې دی هغه بیا دوباره نه راوځي نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم نو تاسو هم د خپل نمبر چې دی خیال وساتئ ځکه د هر سړي دپاره دغه نمبر چې دی دا لازمي دا نمبر چې بند شي نو ستاسو مکمل رابطه ختمه شي د څه له وجې نه ختمه شي ځکه چې ستاسو دا نمبر چې دی دا د قسم خلکو سره او هغه ستاسو سره رابطه ساتي کم چې ستا سره دي نو په هغه سیم کې ته بل سیم ته چې دی هغې ته ورواړی خو ځینې داسې کسان چې ستا سره نمبر نه خو ستا نمبر ورسره او هغه ستا سره رابطه ساتي نو د پی ټي اې د طرفه چې دی په دې کې څه معلومات چې دي هغه راغلي د دې نه مخکې دا هم ورکړو په هغې باندې موږ ویډیو جوړ کړو خو هغه اوس دوباره ورکړي نو موږ ستاسو سره دوباره چې دی دا شیر کوو چې تاسو هم د خپلو نمبرو چې دی خیال ساتئ خیال په دې باندې ساتئ اکثر زموږ نمبر چې دی زموږ په نوم باندې نه وي ستاسو په نوم باندې چې هغه هم بندېدی شي هغې راته ومیم خو که د کومو کسانو په نوم باندې نمبر نه تاسو نمبر رایستلی یا د رور په نوم یې رایستلی یا د پلار په نوم یې رایستلی یا د مور په نوم رایستلی یا دغه شان د بل کس په نوم باندې رایستلی ځکه اکثره د ماشومانو عمر چې دی هغه 13 کالو ته نه یې رسېدلی نو هغه د مخکې نه موبایل چې دی په هغې کې نمبر کې دی بیا عمر چې دی هغه پوره شي خو هغه نمبر چې دی خپل نوم ته نه یې راړولی خپل نوم ته یې نه یې راړولی نو که دغه نمبر تاسو خپل نوم ته نه یې راړولی نو یو دا خو غیر قانوني دی د هغو له طرفه غیر قانوني هم دی بل لا که دغه سیم بند شو نو دا سیم ته بیا دوباره نشي رایستلی ځکه ستا پلار به یا به بهر ملک یا به د رور به بهر ملک یا د ځینې کسانو چې دی پلار یا مور چې د هغه وفات شي یا هغه رور چې د هغه وفات شي نو د دې د وجې نه بیا ستاسو دغه نمبر چې دی دا بندېدی شي چې هغه وفات شو ستاسو نمبر چې دی دا بند شو ځکه چې بیا دې ته د هغې کس ضرورت راځي او ته نمبر چې دی هغه بیا نشي اړولی نو کوشش وکئ چې نمبر خپل نوم ته په ټایم باندې چې دی دا راړوئ چې کله یې عمر پوره شي دا وخت خو ستاسو عمر نه پوره چې تاسو رایستلی چې عمر پوره شي نو ډایرکټ خپل نوم ته چې دی نمبر په ټایم سره چې دی دا راړوئ بل لا که ستاسو په نوم باندې نمبر وي اکثر د ځینې کسانو په نوم باندې نمبر په خپل نوم باندې نمبر رایستلی لکه څنګه چې زموږ د موبایل سیم دی او زموږ سره زموږ سره نو په هغه نه خو زموږ په نوم باندې نو دغه نمبر چې دی دا هم بندېدی شي که دا غلطي تاسو کړې یو خو د حکومت د طرفه اکثر ستاسو کارت چې دی دا بلاک شي تاسو څه غلطي وکړئ د هغه غلطۍ د وجې نه ستاسو کارت چې دی دا بلاک کړي نو چې ستاسو کارت بلاک شو نو دغه شانتې ستاسو سیم چې دی دا ورسره هم بلاک شو لکه ستاسو سیم کارت چې دی بلاک شو او ختم شو ستاسو سیم کارت چې دی دا به کار نه کوي ځینې کسان د دغې د وجې نه چې دی هم د بل په نوم باندې چې دی سیم راوکاږي چې د بل په نوم راوکاږي نو د هغې نه هم بیا هغې کس ته چې دی هم مشکله چې دی جوړېدی شي نو که ستاسو په نوم باندې د بل چا سیم نو هغه هم تاسو چې دی بندولی شئ بند کوي ځکه چې دا هم غیر قانون دی بل لا که ستا په نوم باندې کارت دی نه بلاک شوی او ستا شناختي کارت چې دی دا ایکسپایر شو لکه ورځې چې دی په هغې واوړېدلی نو د هغې د وجې نه هم ستاسو سیم کارت چې دی دا بندېدی شي دا زما وینا نه ده دا د پی ټي اې د طرفه وینا ده چې کارت بلاک یې سړی وفات شو د چا په نوم باندې وفات شو د هغه کارت چې دی دا بلاک کېږي دغه شانتې یو کس ته څه غلطیانې کړي او د هغه بلاک شوی لکه شناختي کارت او ټول ریکارډ بلاک شوی د هغه به هم دغه کېږي د چا چې شناختي کارت ایکسپایر شوی د هغه سیم کارت چې دی دا به هم بلاک کېږي نو خپل سیم کارت چې دی حفاظت وکړئ